نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اتوار ورځ 22 تاریخ لسمه میاشت 2023 کال منګه د ضلع باجوړ عظیمه درسګاه جامعه دارالعلوم صفا ضلع باجوړ چې د عنایت کلی د کالج ټیکنیکل کالج دغه سره نږدې ده په هغه کې موجود یو چې دلته د طلبه کرامو امتحانات شروع نو منګه دغه د محتمم مولانا فضل الرحمن ورفی ګل مولانا صاحب دغه سره ملاقات وشو نو د دې امتحان په باره کې به منګه دغه نه څه پوښتنې لرو هغه به موږ له جواب راکړي زموږ سره اوسئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته استفاده وشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شکریہ الله قدر وک جزاک الله خیر. مولانا صاحب تاسو مدرسه کې طلبه کرامو امتحان شروع نو تاسو مدرسه کې په کال کې څو امتحانات کیږي او د دې څومره شعبې وي او دا څوم نمبر امتحان دی؟ زمونږه مدرسه کې الحمدلله شعبې درس نظامی وي او دارنګي حفظ وي تجوید وي ناظره وي او د بناتو د دورة الحدیث فوري کتب وي او دارنګي شعبه د عربیت محد داغیم سناڅه خدمات استادان کوي. پای کې منګه په کال کې 3 امتحانات مقرره یو سیماهی یو ششماهی او سالانه. سیماهی امتحان مخکې طلبه ورکړي او طالباتو او اوس ششماهی امتحان منګه د پنځپیر د اجتماع ته هر کله چې زمونږ د ادارې تادو کې خودلې شوی د نظام دا ترتیب دی چې ششماهی امتحان منګه اجتماع ته برابرونو ملګری اجتماع تم طلبه لاړ شي او زمونږ امتحان پکې باغی کې وشي. نو نن ششماهی امتحان شروع دی طلبه او چې تاسو کوم ولیدله. جی مولانا صاحب زمونږ ذهن ته یو سوال راځي چې ظاهرا خو دلته د طلبه کرامو سبقونه بند شي یعنی طلبه کرامو د اسباقو سلسله شروع نو د امتحاناتو په دور کې یو هفته یا د دینه سیوا دا سبقونه بند شي نو د دې څه تاثیر په طلبه کرامو باندې چې دا امتحان تاسو جوړ اصل کې د امتحان مقصد دای او زه طلبه او اکثر وامم چې د امتحان مقصد دا دی چې منګه استادانو کوم کتابونه ویلي دي چې د هغه دهانی وشي دوباره او طالب العلم په یو ځای باندې پوه شوی نه دی او بیا د امتحان دپاره منګه کم وخت ورکو 3 ورځې یا 4 ورځې تیاری دپاره نو طلبه په خپل منځ کې تکرار وکړي او هغه ځای بیا استاد ته وښیي چې جیزه په دې ځای باندې نه مو پوه شوی لکه د هغې ښکاره ظاهرا یو ثبوت دا دی چې اول ورځ یو طالب العلم ما خواله رالی ما ته وایي چې مولوي صاحب ما ټول کتاب چې څومره سبق م د کال نه ویلی دی ما الحمدلله په 3 ورځې کې واړو او ټول مې یاد کو او ما ته په هغه کې دومره پیدې وشولې چې ما ته په ټول کال کې دا پیدا نه وشوي. نو ما ورته ویل چې بچو د امتحان هم دقه پیدا ده د دې دا پیدا نه ده چې زه د 1 راشم او 2 راشم او زه د 3 راشم که ته په ټول پاکستان کې 1 نمبر راشي خو چې تا په سبق باندې نه پوهیږي او ستا په زړه کې یو درد الهي نه وي نو ستان الله د خیر کار نه علي او زمونږ مقصود هم دغه دی چې موږ په قرآن او حدیث باندې الله پوهه کړي او د امت مسلمه خدمت وکړو. نو ظاهرا د هغې سبق بند شي خو انشاءالله هغوی ته ډېره زیاته پیدا کېږي او هغوی په دې باندې مطمئن وي ډېر زیاته. جی ماشاءالله مونږ چې رالو نو ډېر طلبه کرام هم داسې ولیدل چې هغو د خپل پیپر سره کار نو دلته په مدرسه کې دغه ماحول دی دومره با ادبه طلبه کرامي نو تاسو بار معاشرې ته څه تاثر ورکوئ د دې د بار معاشرې زه د ټول ملک ته دا پیغام وړاندې کومه لکه څنګه چې زمونږ طلبه تاسو ولیدله چې هغې ته یو نګران ولاړ دی تمامو طلباو ته 1.5 طلباو ته یو نګران ولاړي هغه طالب نه اخوا ګوري نه دی خوا ګوري نه د طالب العلم څه نقل شته دی نه هغه څه خبره اتره شي کولی دی له موږ تربیت الحمدلله ورکړی دی. دا نه ده چې د عامې معاشرې په شانتي ته امتحاناتو تاسو ته پته ده چې هغې کې نقلونه خلک پیدا کړي او نقلونو نه پرچې کوي او دارنګې
په خپله باندې د معاشري افرادو ته ولاړي چې خبرې طالب العلم کوي او د حال او د کلاس یو بې نظمه روان شوی. نو الحمدلله موږ دا خبره کوو چې زموږ طالبان په عامه په ټولو مدارسو کې وایي، زه خپله نه وایم، زموږ د ټولو مدارسو د اشاعت و توحید و سنت دا حال دی الحمدلله. زموږ د وحدت المدارس ته بورډ هم دا ترتیبي طلباو ته وایم چې په نقل باندې ځان مه پاس کوئ، هیڅ خبره نه ده، ټکې دې ته نه یا تشه پرچه ماله راکړه، زه په دې خوشحالېږم، تا ته به نه یاده، لیکن نقل نه، د خبرو اترو نه، د بېادبۍ نه، د بېنظمۍ نه ځان ساتئ. نو زه ټول د ملک طلباو سټوډنټان ته وایم که هغه دیني وي او که هغه دنیایي تعلیمونه کوي چې هغوی د دې شي نه ځان وساتي او په خپل عقل او په خپله قابلیت باندې د پرچې حل کړي چې په ملک کې څه بدلون راشي او موږ د امت مسلمه خیرخواهان جوړ شو. د چا حق هم ونه وو، ځکه چې زه په یو پیډ باندې نه پوهېږم او په د یو کار استعداد په ما کې نه وي او زه د هغې اهل نیم او زه هغې عهدې له لاړ شم او حاصلې کړم او په نقل مې حاصلې کړي، زه به د امت څه خدمت وکړم، د دین به څه وکړم، ځکه عهده په غلط حاصله شوي. نو کوشش ته پکار دی چې څنګه د الله پیغمبر الله موږ له ادب راکړی په هغه طریقه باندې موږ وچلیږو، الله به د هغې نه خیر خور کړي. دا وهم ذهن ته راځي مولانا صاحب چې سکولونو او کالجونو کې که موږ وګورو یونیورسټیانو کې په هغې کې د طلبای کرامو پیپر یې وډ کېږي، نو هغوی دا پیپر یې وډ کوي او په مدرسه کې که هغه زمونږ خپل بورډ دی وحدت المدارس اسلامیه پاکستان یا نور دیني مدارس دي، نو په هغو کې موږ ته دا شکایت رانلی چې پیپر وډ شوه یا پیپر چاته ښودل شوی ده، د دې څه وجه کېدی شي؟ زمونږ الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاء وارثان دي. او په قرآن کریم کې د انبیاو دپاره یو قانون الله ذکر کړی دی چې پیغمبر خائن نشي کېدلی. د دې واقعا بدر کې راغلی وه، مکمل تفصیل دی د هغې. او دا علما د انبیاو وارثان دي چې عالم د قرآن او د حدیث وي دا به خیانتګر نه وي. دا خیانت دی چې د مدرسې یا د کالج یا د یونیورسټۍ یا د سکول پیپر اوټ شي، دا خو د دغه استادان نه اوټ کېږي. الحمدلله زمونږ دیني څومره بورډونه چې دي، زمونږ وحدت المدارس یا نور داسې بورډونه دي، د هغوی پرچې ولې منظمې دي، ولې نه اوټ کېږي، د هغې اصل بنیاد د هغې خپله ذمهواري ګڼي، هغوی د امانت ګڼي او په امانت کې خیانت کول دا ګناه ګڼي، د دې د وجې نه نه اوټ کېږي. پکار دا نه چې دغه دنیوي ادارو والا هم دا یو امانت وګڼي او د ملک سره د وفادارۍ ثبوت ورکي او زمونږ د کالجونو او د یونیورسټیانو او د سکولونو پرچې نه وکړي. انشاءالله زمونږ د دې د کالج او د یونیورسټۍ د طالب العلمانو به هم داسې استعداد جوړ شي څنګه چې زمونږ د مدارسو د طلباو الحمدلله جوړ شوی دی. ماشاءالله دومره منظم ترتیب چې تاسو روان کړی دی، خامخا چې کالج یا د یونیورسټۍ کم ترتیبي نو هغې سره د حکومت کومکي یا د بل داسې ادارې کومکي ورسره، نو ستاسو چې کوم دومره منظم ترتیب دی نو ستاسو موږ اورېدلي چې ستاسو پیډ هم نشته دی، چاندې هم تاسو نه کوئ، نو تاسو دا ترتیب په څه چلوئ؟ او بله دا چې دلته زه راغلم نو ډېر طلبای کرام وو، هغه هر قسم شعبه والا وو، کتابونه والا وو، حفاظ کرام وو، نو دومره ډېر طلبا وو، دې لنګر هم دی، نو دې ترتیب تاسو سره تاسو چانده هم نه کوئ او ستاسو پیډ هم نشته دی. د هغې خو زمونږ ترتیبات دا دي چې ما تادو د مدرسې کې ښودلی و، نو با کې ما د الله نه یو سوال کړی و چې ربه زما طالب العلم دا مستغني کا او یا الله ما د ځنې سواله او د ځنې محتاجۍ نه الله وساته، والله دې تر ټول علما او ټول مدارس محفوظ وساتي. دا ګران کار دی. زمونږ سره الحمدلله سال بر طلبا می طالبات هم زما سره راسئ، خو چا نه به دا نه یې اورېدلي چې ګل ملایا په بازار کې راسم شوی دی یا دا چېرته پنجاب له تللی دی چاندي کړي، خو څوک کوي زه په هغوی باندې څه دغه نه کومه تنقید ګڼېږي، هغه خپل نظریه ده، زما د خپل علم خپله نظریه ده، استادانو ما له کومه راکړې. زما ترتیب دا دی چې زه سالانه د وړو نه فیس علمه. اوس مثال کې زمونږ سره پراویټ سکول دی، د پراویټ سکول د طالب دپاره نیم فیس دی، مثال کې 500 روپۍ ورکوي، په عام سکولونو کې دا به 250 ورکوي، او کو 600 دا به 300 ورکوي، کو 300 دا به 150 ورکوي، دا د سکول فیس دی. د لنګر فیس چې دی نو دا د ورځې د دی 50 روپۍ خوراک دی، 3 ټیمه خوراک موږ په 50 روپۍ حساب کړی دی، سحر چای ناشته، غرمه روټۍ او ماښام روټۍ دی وله، او ښه مزیدار لکه
چې هغه باندې د دې ښه کار کېږي، ښه پرې خوشحاله یو، ښه صفا سترایي سره دی له موږ خوراک دا ورکو. نو هغې کې موږ 1500 روپۍ د میاشتې راځي، 1500 روپۍ موږ د لنګر پیسلو. کم چې یتیم طالب دی د هغه وس نه کېږي د زکات مستحق دی، یا داسې غریب طالب دی او هغه د زکات مستحق دی، نو زه دا نه وایم ما سره خپل رشته دار زما یو وراره دی الله رب العزت دی عمر او عمل او د هغه په مال حال ټول هر څه کې برکات واچوي، زه د هغه نه ډېر زیات مطمئنه یم. هغه زما د دې مدرسې ډېر زیات مرسته کوي، د طالب زما د استاذ زمونږ د هر قسمه شعبې چې تعلق ساتي هغه ډېره خیال ساتي. دغه سره نور ملګري دي داسې هغه هم ډېر زیات خیال د دې شعبې خیال ساتي. نو هغه ما سره د زکات تعاون او داسې صدقې تعاون ما سره کوي، نور ملګري ما سره تعاون وکړي. هغه زه په هغه طلباو باندې خورمه، هغه طلباو له پې پیزار کوم، هغه له پې جامې کوم چې کم یتیم دی او کم غریب دی د زکات مستحق دی. اوس یو طالب العلم دی مالداره دی او هغه په یونیورسټۍ کې 15,000 روپۍ شي ورکولی، نو 1500 روپۍ مدرسه کې نشي. نو چې مدرسه کې یو سړی 1500 روپۍ نه ورکوي نو معلومیږي دا چې دا په دې زوی سبق نه وي، دا له خوله بار کړې ده، هسې د کور نه بار کړی دی. مهنګایي ده چې زه په مدرسه کې به یو بیا چې راووتو رېړۍ به وله ولګو، په بازار کې به ټماټر خرڅوي یا به کیلې خرڅوي. نو زما مسلمانانو ته دا درخواست دی چې خپل اولاد باندې سبق ووایي، نو چې څومره په دې کالجیانو باندې یونیورسټیانو باندې خرچې کوئ او په هنرو یا زده کولو باندې خرچې کوئ، د دې په ثلث په 3 حصه په طالب وکئ، انشاءالله تعالی ته ګوره چې د دې نه څنګه ملغلره جوړیږي. نو زمونږ ترتیبه د فیس دی جي، مونږ فیس اخلو او په هغه مدرسه چلو چې نه وه نو زمان الله د طالب تپوس نه کوي، نه رانه د مدرسې تپوس کوي، زمان خپل علم عمل تپوس دی چې نه چلېدل او پیچ نه راوړ په مخه دی ښی ډېر څه مدارس یې هلته خپل سبقونه و. ماشاءالله ډېرې مفیدې خبرې مو وکړې. کتونکو تاسو وکتل د مولانا صاحب خپل خبرې خپل اظهار ما فی ضمیر هغه وکړو.